بسم الله الرحمن الرحیم نننی خپرونې سره زه یم سید کبیر شاه. دا وخت ما سره د پیپل پارټۍ رهنما اخونزاده چټان صاحب موجود دی، د قبایلي سیمې مشر دی، غړی دی. سر به خبرې اترې کوو د قبایلي چې کومې مسلې روانې دي، خصوصا د باجوړ په هکله. سر باجوړ کې 13 ورځې چې کوم دی جرګه شوې ده، ناکامه شوې ده، څه به وایي په دې اړه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره چې کومه جرګه چې شوې ده هغې ته موږ دا نشو ویلی چې په مکمل طور باندې ناکامه شوې ده. جرګې ته د قوم د طرفه 3 ټاسک میلاو شوي. اولنی دا چې دا خلک په پوره من طریقې سره واړوئ چې زموږ په خاوره باندې نوره د پښتنو وینه توی نه شي. مونږ خو دغه خلکو ته هم پښتانه وو، مونږ خو وایو چې دا جنګ نسل کشي ده. دې کې که څوک په هر نوم مري، که پوجي په نوم مري، که د پولیس په نوم مري، که د طالب او د داعش په نوم مري، خو دا پښتانه مري. ښځه د پښتون کونډه کېږي، بچی د پښتون یتیم کېږي. نو اولنی ټاسک ورته دا ورکړی شوی چې تاسو دا خلک په پوره من طریقې سره د بارډر نه واړوئ. بیا که د بارډر نه وړي نو تاسو دا د آبادونه وباسئ چې که دا جګړه د دوی او د پوج په منځ کې کېږي نو چې په دې کې سویلین خلکو ته نقصان نه رسي. او درېیمه خبره دا وه چې که دغه هم نه کېږي نو بیا دا کم خپل خلک چې دي دا په پوره من طریقې سره راوباسئ. نو هغه 2 خبرې خو ونه شولې، خو دا وشوله چې هغه زمونږ کم خلک هلته وو، کم چې یرغمال وو، هغه ته دغه موقع میلاو شوله چې په پوره من طریقې سره هغه خلک د خپلو کورونو نه راووتل او خپل کورونه یې خالي کړه. سر ریزرو سکولونه یې ورته خالي که کیمپونو دپاره، څه به وایي؟ دا خلک دومره زیات نه دي. زمونږ دا مسله صرف په ماموندو کې ده. ماموندو 2500 کلي دي، په ماموندو کې 2500 کلي دي. بیا په دې 2500 کلو کې دا مسله چې کومه ده نو دا صرف په 15-14 کلو کې ده. نو د دې دا خلک اول خو دا ده چې په همدغه ماموندو کې بیرته دغه چې د ماموندو نه به م انشاءالله تعالی راونوځي. بیا که فرض کړو د ماموندو نه راوځي نو زمونږ ډېر لوی غټ باجوړ دی، سلارزي دي، چارمنګ دی، ناوګۍ ده، عثمان خیل دي. نو موږ کوشش دا کوو چې دیو له په خپلو حجرو کې ځینه ورکو، دیو له په خپلو کورونو کې ځینه ورکو. که بیا د هغې کې دیو ځای نه شو او خلک ډېر وو نو بیا به سکولونه او بیچوګانې او سرکاري بلډینګونه یا پرایویټ چې زمونږ کوم سکولونه دي بیا به ورته دا خالي کوو. څومره کورنۍ تاسو ګڼئ چې هغه راویستلی شوي دي د دې ځینه؟ لا خو رجسټریشن دا نه دی شوی چې څوک راوتلي نو د خپل پردي کتلي دي، لا حساب کتاب نه دی معلومو. ځکه چې حساب کتاب خو هله معلومیږي چې کله دیو سرکاري ځای ته راشي او د دیو رجسټریشن وشي او باقاعده لیسټونه جوړ شي. اوس خو چې څوک راوتلی نو که د شا سخر دی، که مامای دی، که ترورزی دی، که دوست دی، نو د هغه ځای ته تللی یا د هغه سره په حجره کې وي یا د هغه سره په کور کې و، هغوی ځای ورکلی دی. نو صحیح تعداد معلوم نه دی، خو کافي حده پورې خلک دغه کم ځای کې چې د جګړې خطره ده نو زما په خیال چې په هغې کې کافي خلک راوتلی دی. که هسې د کور د سامان دپاره یو کس نیم په کور کې ایسار وي نو ایسار به خو زیات خلک چې کوم دی نو دا راوتلي. د باجوړ مشر مبارک زیب دا وخت په ښه څوکۍ باندې ناست دی، خلک ته ګیله لري، څه به وایي؟ ګوره وایي چې څومره خرګې هغونه بارګې. هر انسان کې یو کیپیبلیټي یو کیپیسټي. صحیح دي. زما په خیال چې د مبارک زیب خان څومره کیپیبلیټي ده او څومره کیپیسټي ده د هغې مطابق به هغه خپل کوشش کوي، بلکې ټول خلک په دې کې مخلص دي، که هغه سیاسي دي، که قبایلي عمایدین دي، که مذهبي دي، که زمونږ پارلیمنټیرین دي. نو موږ په هیچا باندې دا شک نه کوو. هر سړی د خپل لیوله پورې چې څومره د هغه ګروت دی هغه حده پورې زمونږ ټول پارلیمنټیرین ټول لګي دي خپل کوشش کوي. مسئلې حل سره سر دا یو ځل نه شو، دا دویم ځل شو چې په دغه باجوړ باندې دغه ترخګر راځي، حل یې څه دی؟ حل به څه راوځي؟ 3 خبرې. حکومت د خپلې اندروني بیروني پالیسۍ نه ټیک کړي. د افغانستان متعلق چې کومه پالیسي ده په هغې د سرینه غور وشي، نیشنل اکشن پلان باندې عمل وشي او سرتاجزیز کمیټۍ چې کوم سپارشات دي، کوم چې په قبایلي اضلاع په صوبه کې مرجرې کېده، په هغې د مکمل طور باندې عمل درآمد وشي. موږ دا امید لرو چې پایدار امن به راشي. خپل باجوړ چې کوم کتونکي دي هغې له څه پیغام ورکوئ؟ د باجوړ کتونکو ته خو مې دا پیغام دی چې اوس په حال چې کوم دی نو زمونږ خلک متاثره دي او د چا چې څومره اوس کېږي د هغې نه زیات کوشش وکړي چې موږ د خپل ورونو خدمت وکړي، دا کم چې متاثره دي د دیو خدمت وکړي او موږ لګېستو د امن دپاره نه کوششونه کوو. ټولو صوبه م راپاڅولې ده،
کوم چې زمونږ د صوبې قیادت و اوله هغه راپاڅه اوس او مرکز پسې لګی یو په 23 تاریخ باندې اسلام آباد ته امن مارچ کیږي په 17 تاریخ باندې عوامي نیشنل پارټي آل پارټي کانفرنس راغوښتی دی نو موږ لګی یو د امن دپاره نه خپل کوششونه کوو خو تاسو دا مهرباني وکئ چې دا کم زموږ متاثرین دي پوره فوکس په دغه باندې وکړي چې دیو ته څه تکلیف ونه شي د هغوی د کور نه مولبدل خو نشي کیدی چې خپل یو سړی د خپلې جونګړې نه راوځي که نه او تی په شیش محل کې دیره کې هم دغه جونګړې نه مولبدل د هغه دپاره نه نشي کیدی خو دومره به ضرور موږ وکړو چې د هغوی کوم مشکلات دي کوم پریشاني ده چې په هغې کې موږ څومره کمې راوستی شو چې په هغې کې کمې راولو او انشاءالله تعالی موږ امید کوو چې ډېر زر به دا خلک خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. اخرنی سوال دی سر، حکومتي غړو کې سترګې چاته دي چې دا مسله به حل کړي؟ زما په خیال چې دا د یو کس د حل خبره نه ده، دا که حل کېږي نو دې ته به ټول په یو پیج باندې راځي. نو آیا را به شي په یو پیج باندې ده؟ امید در به کوو چې را به شي او د ټولو نه غټ ضرورت دا دی چې مرکز او صوبه په یو پیج باندې راشي، ځکه چې زمونږ دا اور دې صوبې ته لګېدلی، زمونږ کور ته لګېدلی او د کور مالک وایي چې دا زما کار نه دی، د کلي ملک دی راشي محله دی دا اور مړ کړي. نو دا اشاره هم چاته ده جی نوم یې والی؟ ګنډاپور صاحب ته. ګنډاپور زمونږ چیف ایگزیکټیو دی، دا صوبه زمونږ کور دی، په دې کې اور لګېدلی دی خو ګنډاپور صاحب خو نه مني، هغه د شهیدانو جنازې له نه ځي، هغه چې زمونږ کوم فورسز شهیدان شي د هغوی جنازو له نه ځي. مولانا خانزیب چې شهید شوی او هغه په اسلام آباد کې مولانا خانزیب نه چې زه وایم د خپل تنظیم خلک پکې شهیدان شو هغو له نه ځي، دا فورسز چې زمونږ کم دي، کم چې پولیس دي، کم چې پوځ، اعلانات خو ډېر کوي جی شهدا پیکج، اعلانات خو په باندې خو امن نه راځي که نه، امن په دې باندې راځي چې دا د خپل فورسز مورال بلند وساتي. تا ته به یا چې 2008 کې دماکه چې به وشوله نو هغې له به پریس والا او صحافیان به هم وروسته رارسېدل، مخکې به ام ان ای ام پی ای وزیر به وله رارسېده. د هغه خلکو چې کوم زمونږ د سبا د پوره من جوړېدو دپاره خپل نن قرباني کوي، د هغه خلکو تعزیت له نه ځي، جنازو له نه ځي، نو لکه هغوی دې جنګ ته خپل جنګ اړووی نه او حالات دا دي چې دا جنګ د دې صوبې جنګ دی، دا اور په دې صوبه کې لګېدلی، په دې کې چې کم خلک مري د دې صوبې خلک مري، د دې ځای نه چې کم روزګار منتقل شو. زه اسلام آباد کې ما ته پته ده چې هره ورځ چې کم دی نو پښتانه راځي هلته ځمکې اخلي، هلته کورونه اخلي او د دې ځای نه خپل کاروبارونه هلته منتقل کوي، ځکه چې دلته پسې د بتو خطونه راځي، دلته ته خلک بتې غواړي. نو دا نقصان د چا روان دی؟ د دې صوبې روان دی. خو د صوبې چیف ایگزیکټیو وایي چې دا زما کار نه دی. ډیره مننه سر چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. دا وجي د قبایلي سیمې مشر اخونزاده چټان صاحب چې کوم خپل کمې ګڼې خبرې وې هغې زموږ سره شریک کړي. در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.